السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، زمونږ د نن صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. ستاسو د قبیلې نومو بني زهره. دا هغه قبیله وه چې کمی سره د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مور بیبي حضرت آمنه او د حضرت عبدالرحمن ابن عوف تعلق و. هم په دې وجه حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په رشته کې د رسول علیه السلام د ترور زوی بللی شو. تاسو د ورکوټي قد او غټي جوسي مالک وی. خدای پاک تاسو له ډیر زیات تیز نظر درکړیو. د څه په وجه به تاسو لرې پورې کتلی شو او د دغه صلاحیتونو په مختلفو جنګونو کې تاسو د هغې نه ډیره فایده اخیستې وه. 14 کال عمر کې د اسلام په دایره کې داخل شوی. تاسو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې ایمان روړیو او ستاسو نوم په عشره مبشره کې شاملو. ستاسو د ایمان راوړلو په هکله ستاسو لور عایشه صدارنګ بیان کوي چې یو شپه د ما پلار سعد رضی الله تعالی عنہ په خوب کې دا وکتل چې د هغوی نظر بالکل نه لګي او سخته تیاره ده او په دغه توره تیاره کې هغه څه ګوري چې د یو طرف نه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د حضرت عثمان او ورسره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راښکاره شو او دوی سره د هغې په لاسونو کې یو سپوږمۍ هم وه او هغه سپوږمۍ پړکېدله او ډیره تیزه رڼا یې کوله. ما ته تپوس وکړو چې دا سپوږمۍ تاسو کوم ځای کې ومنتله؟ نو په جواب کې هغوی راته وویل چې دا مونږ هم اوس ومنتله او هم دې خبرې سره د ما سترګې وغړېدې. چې سهار شو نو هغوی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له لاړل او هغوی ورته د نبی علیه السلام ذکر وکړو او ورته دا وفرمایل چې مونږ ټولو هم ایمان راوړو، پس تاسو هم هغه وخت کلمه وویله او دغه رنګ ستاسو نوم په اولنو 15 صحابه کرامو کې شامل شو چا چې ایمان روړی. تاسو به د خپلې مورکۍ سره ډیره ښه او ډیره مینه لرله او د هغوی به ډیر خیال ساتلو. خو هر کله چې هغوی ته معلومه شوه چې سعد رضی الله تعالی عنہ کفر پریښودو او د اسلام په دایره کې داخل شو نو هغوی سخت خفه شو او هغوی سره به هر وخت جنگ جګړې کولې او ورته به یې ویلې چې اسلام پرېږده او واپس کفر کې راشه. خو سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ هغوی له د اسلام دعوت ورکولو. یو ځل هغه د سعد رضی الله تعالی عنہ نه ډیره خفه شوه او سخت جنگ نه پس دا فیصله یې وکړه چې زه به تر هغې پورې هیڅ قسمه خوراک نه خورم تر څو پورې چې ته واپس کفر ته نه راغلی او یا به زه د تندې او د لوږې نه مړه شم او دا زما مرګ به ستا په وجه وي. څو ورځې پس د هغوی خپل خپلوان راغلل او سعد رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې ستاسو مور ډیره ناجوړه ده او مرګ ته نږدې ده. که چېرې ته غواړې چې هغې سره د مرګ نه مخکې ملاقات وکړې نو کور ته راشه. او هر کله چې هغوی کور ته راغلل نو مورکۍ ډیره خوشحاله شوه. د هغه د مور دا خیال و چې ګینې سعد رضی الله تعالی عنہ زما خبره ومنله او واپس کفر کې داخل شو. خو سعد رضی الله تعالی عنہ خپلې مور ته وویل چې مورکۍ که ته 100 ځله مړه شي او بیا 100 ځله ژوندی شي خو زه به واپس کفر کې داخل نشم. پس له هغې نه د سعد رضی الله تعالی عنہ مور ته پته ولګېده چې هغه د اسلام نه واپس کېدی نشي نو هغوی خپل د لوږې روژه ماته کا. تاسو
ړومبې صحابي وی چا چې د اسلام د پاره ړومبني ځل د یو کافر وینه وبیوله او هغې جوبل کړو. یو ورځ نبی علیه السلام د خپل څو صحابه کرامو سره د کعبې نه بهر په یو واده کې مونځ کولو. په دې دوران کې د قریشو یو مشرک چې نوم یې عبدالله ابن اختلو سره د څو کسانو پټ په پټه د نبی علیه السلام او صحابه کرامو پسې دغه ځای راغلو او په هغوی باندې د کاڼو او د کوتکونو سره حمله وکړه. مسلمانانو د خپل ځان د بچ کولو دپاره په لاسونو کې کوتکې راواغستې او مقابلې ته ودرېدل. په دې حلي ځلي کې سعد رضی الله تعالی عنه له هم په لاس یو کوتک راغلو او په هغه کوتک سره عبدالله ابن ختل جوبل کړو او په هغه باندې وینې را ماتې شوې. دا د اسلام اولنۍ معرکه وه چې پکې یو کافر جوبل شو او دا مرتبه سعد رضی الله تعالی عنه ته ملو شوه چې هغې یو کافر زخمی کو. ګرانو ملګرو، دلته زه د عبدالله ابن اختل کافر اعظم په حق له هم رڼا اچوم. دا هغه بدبخته مشرک و چې مسلمانانو د پاره هر ځای کې او هر وخت رنګارنګ مسلې او مشکلات پیدا کړي وو. تاسو یو ځل اسلام قبول کو او مدینې ته هجرت وکړو او څه موده پس مدینه نه بهر یو صحابي شهید کړو او د هغوی نه مال او اسباب پټ کو، روي تختولو او مکې ته واپس راغی او منافق شو. په مکه کې د نبی علیه السلام په هکله د دروغ خبرې به کولې او د مکې شاعران به راغونډ کړل، هغوی له به پیسې ورکې او د نبی علیه السلام خلاف به رنګارنګ بېهوده او د فحش شاعرونو نه لیکل او وینا کوله او د رسول علیه السلام به خلاف به پروپیګنډا کوله. هر کله چې نبی علیه السلام مکه فتح کړه نو شپږ کفارو د قتل حکم وکړو. په دغه کې 3 کسانو پټ په پټه او په دوکې سره د نبی علیه السلام مخې ته راغلل او امان یې وغوښتو او رسول علیه السلام هغوی له امان ورکو. البته عبدالله ابن اختل منډکه په کعبه کې ننوتو او د کعبې دروازه ونیوله، ځکه چې د هغه دا خیالو چې د کعبې د مرتبې په وجه به هغه د قتل کېدو نه بچ کړی شي. هر کله چې صحابه کرامو هغه وکتو نو د هغه د قتل کولو نه لاس ونیوه او د رسول علیه السلام په خدمت کې حاضر شو چې عبدالله ابن اختل د حرم دروازه نیولې ده، نو اوس مونږ د پاره څه حکم دی؟ رسول علیه السلام په جواب کې فرمایل چې د هغه دومره ګناهونه دي چې هر ځای کې هغه موجود وي هلته یې قتل کوي. پس دغه بدبخته انسان په کعبه کې قتل کړی شو. د مدینې هجرت کولو نه پس او د جنگ بدر نه آګاهو د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم یو ورکوټې غوندې ډله د قریشو یو قافلې باندې حملې دپاره ولیږله. دغه قافله مکې ته واپس روانه وه. رسول علیه السلام د دغه قافلې امیر سعد ابن ابي وقاص مقرر کو او هغه مقام هم ورته په نښه کو کم ځای کې به په دغه قافله باندې حمله کېده. سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ تقریبا 15 شپې او ورځې هغه ځای کې ته ورسېدو او موږ د شپې به سفر کولو او د ورځې به په غرونو کې پټو چې نور خلکو ته پته ونه لګي چې موږ کم خوا روان یو او ټول سفر بم د شپې کولو. هر کله چې مونږ هغه مقام ته ورسېدو چې کم کې مونږ ته نبی علیه السلام کم ځای مونږ ته په ګوته کړی و نو دغه قافله دې مقام نه تېره شوې وه. پس مونږ بغیر د سمارکې نه واپس مدینې ته راغلو، ځکه چې دا د رسول علیه السلام حکم و چې تاسو به صرف او صرف په دغه قافله باندې حمله کوئ او نور څه به نه کوئ.
پس د دې خبرې نه دا هم اندازه کېدی شي چې د شروع نه سعد رضی الله تعالی عنہ به د لشکر مشر مقرر کړي دو او هغه له به امیری ورکوله، ځکه چې د هغې د جنگي صلاحیتونو نه رسول علیه سلام په ښه شان باندې باخبره و. نو د دې په وجه به نبي علیه السلام هغه د فوج امیر مقرر کولو. هم دغه رنګ په جنگ بدر کې هم تاسو په خپله بهادرۍ او په سرفروشۍ باندې او نبی علیه السلام سره د مینې دپاره او د مینې خولو دپاره هغې ښودنه کړې وه. په دغه جنگ کې هر کله چې خالد بن ولید د غر د شانه راغلو او د رسول الله سلام سره یو څو صحابه کرامو سره یوازې پاتې شوی نو په هغوی باندې دوباره حمله وکړه. څه په وجه نبی علیه السلام د جنگ په هلي ځلي کې د نورو صحابه کرامو نه ګډوډ شو. نو نبی علیه السلام په دې دوران کې د احد په یو تنګه دره کې پناه واغسته. نو په دغه وخت کې سعد ابن ابي وقاص ړومبی صحابي و چې د نبي علیه السلام په ګوته کو او هغوی له ځان ورسولو. څرنګه چې اګاهو ما عرض کړی و چې د سعد رضی الله تعالی عنہ نظر ډیر تیز و او هم دغه وجه وه چې هغوی د تیر نه به نښه نه خطا کېده او لرې لرې پورې به د تیر ګزار کولو کوم به چې ټیک په نښه لګېدو. دوی دې دپاره د درې د پاسه ودرېدل او هر یو راتلونکي مشرک به په نښه کولو او هغه به یې ویشتو. د درې نه لاندې صحابه کرامو او نبی علیه السلام به هغوی له تیرونه ورکول او هغوی به هغه تیرونه په کفارو باندې ورول. په یو موقع نبی علیه السلام دومره خوشحاله شو چې سعد رضی الله تعالی عنہ ته مخاطب شو او وی فرمایل چې ای سعد زما مور پلار پتا باندې قربان، دغه تیرونه واخله او یو مشرک پی نخه کا او قتل کا او هر مشرک په دغه تیر باندې اوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رستو فرمایل چې سو ځله دا الفاظ نبی علیہ السلام استعمال کړي دي خو دومره غټه رتبه دینه مخکې بل چاته نه وه ملو شوي. هم دغه واقعه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ به خپل بال بچ او ماشومانو ته هم په ډیر فخر سره کوله، ځکه چې دا رتبه د هغوی د ژوند یو ډیره غټه رتبه وه او فخر سره به هر ځای کې دا ویل چې رسول الله سلام دارنګې فرمایلی وو. تاسو د نبی علیه السلام په ژوند ټولو غزاګانو او مرکو کې حصه اخیستې وه او د خپل بهادرۍ، فهم، فراست، کارنامې او د کارنامې نقشونه درج کړي او خولی مو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په آخري دور کې او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په شروع کې تقریبا د هر یو غزا او د هر یو لشکر تپا سالار به تاسو وی او د هغه لشکر مشران به هم وی. تاسو د خپلې سپه سالارۍ دوران کې ایرانی سلطنت له هم شکست ورکړو، کم چې د هغه وخت او د هغه زمانې یو طاقتور حکومت او فوج. اسلامی لشکر یو طرف ته د خالد بن ولید په نگرانی کې د رومن خلاف په جنگو، نو بل طرف ته سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د پرشین یعنی ایرانی فوجونو په مقابله کې ولاړو او هغوی له شکست په شکست ورکولو. سعد رضی الله تعالی عنہ هر کله چې د قادسیه په مقام د ایرانی فوج ته مخامخ شو نو هغوی د ایرانی سپه سالار رستم ته سوال جواب وکړو چې اسلام قبول کا نو موږ به واپس شو او ته به په امان شي. خو هغه دا خبره او نه منله او د جنگ اعلان وکړو. دغه معرکه تقریبا 4 ورځې او شپې جاری وه. مسلمانان کفن په سر او زبردست بهادرۍ سره جنگ وکړو او ایرانی فوج له شکست ورکو. د جنگ په دوران کې سعد رضی الله تعالی عنہ ډیر سخت ناجوړه شو او د کټ نه پاسېدی نشو، خو بیا هم شپه او ورځ ویښو او د خپل خیمې نه به فوج له هدایت ورکولو.
د جنگ په اولنۍ ورځ مسلمانانو ته ډیر سخت نقصان ورسېدو. په دویمه ورځ د دې خبرې یره پیدا شوه چې هسې نه مسلمانان ماتې وخوري او دا جنگ وبیلي، ځکه چې بل طرف ته ایرانیانو ځان سره د جنگ دپاره هاتیان راوستي وو او هاتیانو ته به ذره یعنی د اوسپنې بکتربند اچولي وو، هغه ځکه چې د مسلمانانو د تیرونو او د نیزو نه بچ شي. او بله خبره دا وه چې د عربو او د مسلمانانو فوج دینه مخکې په جنگ کې د هاتیانو استعمال او موجودګي نه وه کتلې، د څه په وجه هغوی ته ډیر نقصان رسېدو. په درېیمه ورځ سعد رضی الله تعالی عنه خپل فوج ته د هاتیانو د حملې د مخنیوي لاره وښودله. هغوی د لشکر خلکو او خاص کر تیر اندازانو ته ویلې چې تاسو صرف د هاتی د سترګو نښه اخلئ او هر کله چې د هاتیانو سترګې جوبل شوې نو دا طریقه کامیابه شوه او هغوی سترګې زخمی شوې نو هغوی په رستو وتمبېدل او خپل فوج باندې خپو کې دل کړل او په تښتېدو شو. نو په درېیمه ورځ باندې د جنگ نقشه بالکل بدله شوه. شکست په فتح کې بدل شو. د ایرانیانو جرنیل قتل کړی شو. د جنگ قادسیه جنگ مسلمانانو وګټلو او د دې فتح فایده دا وشوه چې دې نه پس ایرانیانو حکومت د مسلمانانو مخې ته ایثار نشو. د هغوی بادشاه یزدجر په خپل دارالخلافه کې خپل ښار پرېښودو او پټ شو. حالان کې په دې وخت جنگ صرف په سرحدي علاقو کې روانو، خو د دې فتح نه پس سعد رضی الله تعالی عنه المدین طرف ته حمله شروع کا. د هغې په وجه باندې نور هم ایرانیان ویریدل. المدین نومي ښار په هغه وخت کې په عراق کې و او د دنیا په خوبصورت ترین ښارونو کې شمیرل کېدو. دو رستو 800 کالونه د ایرانی حکومت یعنی پرشین حکومت دغه دارالخلافه وه. نو د دې خبرې نه اندازه کېدی شي چې څومره ښایسته او لوی ښار به و. سعد رضی الله تعالی عنه فوج هر کله چې مدائن ته نږدې شو نو د دجله سیند په غاړه خیمې وتړلې او د ښار محاصره وکړه او انتظار یې شروع کو چې څه رنګي او کله به په ښار کې ننوزي او ښار به فتح کوي. څو میاشتو پس تاسو اراده وکړه چې ښار خو اوس نه فتح کېږي نو راځئ چې بله لاره والو او هغې نه پس هغې د ښار نه لرې یو سیند یعنی دجله سیند د هغې نه پورې ووتو او په ښار د هغه طرف نه واپس راغې او حمله وکړه. بعض خلکو چې د مسلمانانو قتل چې سیند باندې د پل نه بغیر راتیر شو نو هغوی ویل چې دا خبره ناممکنه ده، بلکې هغوی به دا ویل چې مسلمانان خو پیریان دي چې د اوبو د پاسه خپل اسونه راتیر کړل. د ایران بادشاه یزدجر د مسلمانانو د حملې نه اول المدین نه وتښتېدو ځکه چې هغه ته معلومه شوه چې ډیر زر به مسلمانان هم په هغه ځای حمله کوي. ګرانو دوستانو، دلته زه دا خبره هم په ګوته کوم چې د یزدجر فتح کولو نه پس د پرشین حکومت ختم نشو، بلکې تر 8 کالو پورې هغوی د مسلمانانو د لشکر مقابله کوله. المدین او جنگ قادسیه دواړه ډیر اهم جنگونه وو ځکه چې د دغه جنگونو پرشین حکومت یعنی د ایرانی سلطنت حمله ماته کړه او بنیادونه ولا وخوځول. او آخر یو وخت راغلو چې مسلمانانو په مدائن کې ننوتل. کله چې مسلمانان دغه ښار وګټلو نو حیران شو چې څومره لوی او ښایسته ښار دی او د دنیا ښایسته او لوی لوی محلات پکې موجود دي. په دې محلونو کې یو محل نومو ایوان خسرو چې په ټوله دنیا کې د هغې په رنګ او شان باندې محل نو. د دغه محل کندرونه اوسه پورې موجود دي او خلک یې کتلو لذي. ګرانو دوستانو، راځئ چې یو څو لمحو له سوچ وکړو چې دا هغه صحابه کرام اجمعینو چې لږه موده اګاهو په مکه کې د قریشو د ظلم او د زیاتی ټول تکلیفونه برداشت کول او د هغې د ظلم د کبله
مدینې ته هجرت وکړو او بیا دغه بې سر و سامانه صحابه کرام د کفارو په مقابله کې په جنگ بدر کې، جنگ احد کې او جنگ خندق کې د بې سر و سامانه سره جنگ ته ولاړو او نن هغوی د هغه زمانې سپر طاقت په مقابله کې ولاړو او هغوی له شکست ورکو. د هغوی په محلونو کې د فاتحه فوج په حیثیت کې ولاړو. دا هغه فوجو کم کې چې زیاتر صحابه کرام اجمعین موجودو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ سره حضرت سلیمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هم موجودو او د هغوی عمر دغه وخت تقریبا 100 کاله و. په محل کې ننوتو نه پس هغوی اولنی کار دا وکړو چې د مونځ اهتمام یې وکړو او د خسرو په خاص محل کې مونځ ته ودرېدل او 8 رکعاته نفلي مونځ ادا کړو. حالانکه هغه وخت د فرض مونځ وخت نو، خو د الله شکر ادا کړو ځکه چې د دنیاوي وسایلو سره دا فتح ناممکنه وه او مسلمانانو ته دا خبره نور هم واضح شوه چې تر څو پورې د الله مدد نه وي نو هیڅ قسمه فتح نشي حاصل کېدی. د اسلامی فوج دغه فتح سره نن مونږ ته اسلام په دې خطه کې را رسېدلی دی او لږه موده پس عراق سره ایران هم مکمل طور باندې د اسلام د جنډې لاندې داخل شو او هم دغه رنګ ازبکستان، تاجکستان، هندوستان او افغانستان پورې د اسلام رڼا راورسېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ عراق او د خوشا ټولو علاقو باندې گورنر منتخب کو او ډیر زر په دغه علاقو کې د اسلام رڼا خوره شوه. خو په دغه نوي مسلمانانو کې کافی اختلافات شروع شو ځکه چې هغوی د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د مختلفو فیصلو سره اتفاق نه لرلو او د هغوی په دغه فیصلو خفو او وخت په وخت به خپلې ګیلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته په مدینه کې رسولې. یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مدینه ته راوغوښتو او د خلکو ټولې ګیلې معنی ورته په ګوته کې هغوی د هر یو شکایت جواب په ډیر ښه انداز کې ورکړو. په دغه شکایتونو کې یو شکایت دا همو چې نعوذ بالله ستاسو منځ مکمل نه دی او په ښه انداز کې نه کوئ. تاسو دغه خلکو ته په جواب کې وفرمایل چې د نن نوی مسلمان ماته د مونځ طریقه ښایي چرته چې ما خپل ټول عمر د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت کې او په مرسته کې تیر کړی دی. او وی فرمایل چې هر کله موږ د نبی علیه السلام سره په مکه کې په یو واده کې پناهګزین شو او قریشو موږ باندې هر قسمه خوراک بند کړو او څه قسمه لین دین موږ سره نه کولو. نو داسې وخت راغلو چې موږ به صرف او صرف د ونو پاڼې یشولې او هغه به م خوړې. موږ سره هیڅ قسمه هیڅ څیز نو او زمونږ د دغه خوراک په وجه به غټ اودسماتې لکه د چیلو د پچو پرنګ کېدی. نو زه دا تپوس کوم چې آیا دا مسلمانان هغه وختي چرته وو؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د هغوی جوابونه واوریدل نو هغوی ته وویل چې تاسو واپس لاړ شئ او خپله گورنري واپس شروع کړئ، خو تاسو انکار وکړو او تاسو وفرمایل چې زه د هغه خلکو مشري نه کوم چې څوک دا خیال کوي چې زه ګینې مونځ په صحیح طریقه نه کوم. تاسو بل څوک په دغه رتبه ولیږئ او همدغه رنګ تاسو واپس د عراق تتلو نه انکار وکړو. او د دغه ورځې نه پس تاسو مکمل طور باندې سیاسي او حکومتي عہدو کې هیڅ قسمه حصه وانه غسته او د ژوند اخیری وخت پورې یعنی 15 کاله پورې تاسو د هر څه نه ځان ناخبره وساتلو او ګوشه نشین شوئ. تر دې حده پورې چې تاسو خپلو بچو ته حکم کړی وو چې د بهر د حالاتو نه دی تاسو هیڅوک نه خبرئ او نه دی څه قسم خبر تاسو له راوړي.
تاسو په فتنه خلافت کې جنگ جمل او د صفین په جنگونو کې هیڅ قسمه حصہ وانغستا او نم تیزان خبرولو. په کال 1555 کې د اتیا کالو په عمر کې ستاسو حق ورسېدو. تاسو د عشره مبشره اخرنی صحابي وئ څوک چې د دې دنیا نه رخصت شو. تاسو په مدینه کې بقیة الغرقد کې ځمکې ته وسپارلې شوئ. ګرانو دوستانو، دا زمونږ د نبی علیه السلام خوږ صحابي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې د چا په ژوند باندې ما لږه غوندې رڼا واچوله. امید لرم چې د دې بیان نه به تاسو څه نه څه معلومات حاصل کړي وي او مستفید شوي به ترې هم یئ. د ما تاسو ته دا یو ورکوټی غوندې خواست دی چې مهرباني وکئ دا ویډیو لایک کوئ او شیر کوئ چې نور دوستان هم د دې رنګې د خبرونه او زموږ د رسول علیه السلام د صحابه کرام د ژوند نه مستفید شي او خبر شي. والسلام. صلاح الدین غازی، کینیډا.